दावत इस्लामी लार्जेस्ट रिलीजियस यो बेहतरीन मजहबी तहरीक थे چې ما عزتمندو ستا او ما تخپل پیسې دعوت اسلامی ول لګوي او آخرت خوف راته خای ستا او ما قبر خیسته کولو د پاره دعوت اسلامی ول منډه وهي هر قسم کوششات کوي تا قبل ته اجتماع ترا غوړي چراشه لګ مونږ سره کینا الله یاد کا نو دین چیرې بهترین دوستان کې دی شي دین چیرې بهترین ملګری کې دی شي نن خو کڅوک ملګری دی څوک تا سره یارانه ساتي نو د عزت په وجه سره ستا عزت تغل دے یا چاته سره یارانه دے نو س په وجه سره د ستا مال تغل دے س د پاره دا ایم ان ایس چې دی ایم پی ایس چې دی دا څومره چې خلک ګرځي او دوی پسې دا خلک رواني س د پاره رواني ولې د لخپونه وبويږي صرف او صرف دولت غلوي ورته ما عزت مندو قدرمندو د نن سبا وخت کې تا الله رب کریم رضا ول سوک نه ملاويږي خو الحمدلله دعوت اسلامی یو داسې تحریک تا چهار پمفلیټ باندې هر زګي باندې تا ته دا خای چې را خپل ځان هم سیده کا خپل ځان هم خپل قبر ته برابر کا او خپل رور هم دې طرف ترا واړه خپل کور وال دې طرف ترا واړه الحمدلله دې په سلسله کې تاسو وګوره دعوت اسلامی مدنی چینل باندې لکاو روپے ورځ خرچه راځي خو څه د پاره چې خلک نیکان شي د بے حیايي نه د فحاشۍ نه راوړي او دین طرف تشي دینداری وګرځيږي مذهبي خلک وګرځيږي با عمله شخصیات ته جوړ شي او نوجوانانو د پاره الکانو د پاره مدارس کلاو کړي دي جامعات کلاو کړي دي چې هغه په ورځ کې لکاو کروڑا روپے خرچې دي دین علاوه حفظ او ناظره مدارس کلاو کړي دي او بیا اغانه علاوه چې کم کاروباران خلک غوي د پاره دعوت اسلامی شریک کورسونه تربیتی کورسونه قافله کورسونه دا مختلف کورسونه دعوت اسلامی اخودي دي صد پاره چې سپ طریقې خو چې مسلمان دین زده کی او خپل قبر آخرت خایسته کی یعنی دا تاسو ما خام نو واخله تر اوسه پورې ناسیو تر اوسه پورې باندې تاسو د حکومت متعلق څه خبر اوریدلی نه د حکومت په فیور کې نه د حکومت خلاف په خبر اوریدلی نه به یو سیاسي سړی متعلق خبر اوریدلی چې دا داسې د یاداسته نه به یو مذهبي سړی متعلق تاسو مخالفت اوریدلی چې دعوت اسلامی والے مخالفت کوي دعوت اسلامی مقصد څه شاید منم کوشش میں کنم خود را و تمام دنیا اصلاح را کند مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے ما د خپل ځان او د کل جهان خلکو اصلاح کوشش کول دي دعوت اسلامی دا مقصد دی